الله الرحمن الرحيم. وفعل باعتبار أقسام حروف برچهار قسم است او فعل په اعتبار د اقسام د حروف سره په څلور قسمه دي. نګورا د صاحب د علم الصيغه او د نور کتابونو د صرف ظاهره کې لګو منافات معلومیږي، لکه هغه چې د تعبیر د څه کوي لکه سربهایی والا او نور کتابونه شو پسې غټه واړه هغه د سوي چې دا دغه چې د فعل او اسم او فعل دواړه از هفت قسم بیرون نیست دو قسم نه بار نه دي، ان هغه هفت اقسام ذکر کوي. څه ذکر کوي؟ هفت اقسام، یعنی و اقسام ذکر کوي. لکه شاعر هم ګوره ویلي دي پېښوي صحیح استو مثال استو مضاعف لفیف و ناقص و محموز و اجوب. صحیح ده؟ او دلته ماتن داسې ویلي دي چې فعل په اعتبار د اقسامو د حروفو سره برچهار قسمه په څلور قسمه دی: صحیح، محموز، معطل او مضاعف. خبره کومه کلی ده. ټیک شو؟ تاسو دا دویمه حاجه ته وخیږي کنه بدان که در بعضی از کتب مختصر صرف اسماء و افعال را شته که نشته؟ خصی شو بعضی کتابونو د پیش مختصرو کې د یعنی صرفو کې بعضی از کتب مختصر صرفو بعضی کتابونو مختصر د علم صرف کې اسماء و افعال را در هفت قسم منقسم ساخته ان اسماء او افعال په وو قسمونو کې منقسم کړي دي، لکه وو قسمونه ته تقسیم کړي دي. وازین جاز قول شاعر ام دې زنه د قول شاعر لکه شاعر وی صحیح استو مثال استو مضاعف لفیف و ناقص و محموز و اجوب. ګوره فارسی کې د وو نه پیښ جوړیږي په طرز کې په تلفظ کې لکه ګوره څه بنوي چې صحیح استو و مثال استو و مضاعف، نه صحیح استو مثال استو مضاعف لفیف ناقص محموز و اجوب. وبرین تقسیم وارد می شود او به تقسیم باندې اعتراض واردېږي چې اگر مثال و اجوب و ناقص و لفیف را که چرته مثال او اجوب او ناقص نو ګوره مثال څه ته ویل کېږي چې مقابل د پی کلمه کې حرف راغلی او اجوب چې مقابل د عین کلمه کې راغلی حرف علت او ناقص چې مقابل د لام کلمه کې حرف علت وي. نو کدی مثال اجوب ناقص لرا او لفیف لرا کې در حقیقت اقسام قسم چې په حقیقت کې پېښوي اقسام د یو قسم دي، یعنی معطل دي کندي معطل قسمونه دي کنه، خو لکه مطلب دا اصل کې معطل دي. څه شي دي؟ معطل دي. لکه مطلب دا چې دغه معطل قسم دي، لکه مطلب بعضی معطل الفا، بعضی معطل العين، بعضی معطل اللام. نو معطل خو دي خو لکه دغه به ځان قسمونه شو. نو اقسام د مقسم واحد دي. ده اقسام اسماء و افعال قرارداد شود نو دا به اقسام د پیش اسماء د افعالو ثابت شي. پس بایستی نو پس پکار وا کې اقسام شو یازده باشه د نه هفت پکار دار چې بیا د اقسام اسماء د افعالو پیشوي دا یول شي نه هفت نو ونشي. لکه څه مطلب ګوره چې خامخا د سبیل بل قسم حسابه لکه تا معطلو کې معطل الفا ځان حساب کو، معطل العين دي ځان حساب کو، معطل اللام دي ځان حساب کو. نو ګوره به محموز کې درې قسم راځي کنه، محموز الفا، محموز العين، محموز اللام. نو ګوره نو د شلو کې چې دغه د صحیح شو محموز درې دغه شو کنه څلور شو او به چې مضاعف دوه قسم دي، مضاعف ثلاثي مضاعف رباعي نو شو شپږ شو کنه. او به دغه چې د څه ته ویل کېږي درې معطل شو او دغه سي دغه چې د څه ته ویل کېږي محموز چې دی محمود دغه د معطل نه شو او لفيف مفروق ولا لفيف مقرون. یو صحیح درې محموز څلور دوا مضاعف ثلاثي مضاعف رباعي شپږ او درې معطل. ټیک شو؟ نه او مضاعف ثلاثي نه دغه د لفيف مفروق ولا لفيف مقرون. نو یازده شد یول شو نه هفت نه چهار شد نه هفت شد بلکې یازده شد یول شو. نو اصل کې د چې دی کنه نو په کار وې دا
نو ما ځکه دې تداخل کړی د معطل مې یو قسم حساب کړی ښه ګورئ صحیح محموز معطل مضاعف نو بس صحیح ده محموز نه اقسام باسه بس مطلق يسوي صحيح مهموز تكشى او معطل مضاعف بس تصور شو قلنا شو اقسام الاعتبار مو وركبه اخو اقسام القسم دي اقسام القسم دي قسم هذا قسم اقسام سيده خ نو يقول اذان دی وجنه کې محموز منقسم بسی قسم ځکه چې محموز منقسم د درې قسمونو ته کې پېښوي محموز الفا محموز العين محموز اللام ومضاعف بدو قسمس يكي تكرار دو حرف در عين ولام هنا تكرار د عين تكرار د دو حرف د عين ولام كلمه کې پېښوي خو لکه مضاعف ثلاثي مضاعف رباعي دو قسم دي کنه او دغه شان چې دي هم چنن اللفيف هم په دوه قسم دي مفروخ او مقرون بلکې دا خبره ته کینو به خبر نورم سیوا کیږي بیا خبره ځکه معطل پاتې دی به هغه ځان به دوه قسم دي چې قسم القسم ته حسابه کنه قسم نه اقسام القسم ته حسابه نو به خو د یو سره خبره وچتيږي ځکه معطل پاتې دي هغه به دوه قسم دي معطل واوي او معطل یايي اجوفي واوي او جوفي یايي ناقص واوي ناقص یايي څه شو ده شپږ ولس پېښوي لکه دغه راځي به خو بس خبره غټه زما خبره ومنه چې دا صرف اقسام ثابت کا پېښې د اسم او د فعل لکه مطلب دا کوم چې مقسم دی پېښ قسم چې صحیح محمود مضاعف او معطل او دا کوم چې اقسام القسم دي به دا قسمونه راځي پېښ نو هغه مې حسابو یعنی خبر ورې غټه شي که تاسو سره نه خلاصيږي د خبر باندې بلکې از یازده بسیار پېښې مرتقي شوه ده بلکې دیولو سنه بسیار ډیر مرتقي شوه پورته خيږي ښه پورته به تو خيږي کنه سیوا بشي اگر اقسام قسم معتبر کرده شود که شرط اقسام د قسم معتبر کړي شي اذان دیو جنا کې مثال یا واويستو یا یايي همچنین اجوف وغيرها هذا ما خبرې کوي او همچنین لفيف مقرون پېښ وغيرها و اعتبار بعض اقسام اوس ګوره کتر چل کې چې تا هفت اقسام ذکر کړی دي هفت اقسام دي ذکر کړی دي پېښوي په دې جهه چې تا محمود حساب کړی دي د محموز اقسام حساب کړی محموز الفا محموز العين محموز اللام نو تا هغه په طریقه سره درې دغه شو او صحیح څلور او مطلب دا چې مضاعف په حساب کا پېښوي نو پنځه شو او دغه چې څه ته ویل کېږي معطل په یو حساب شو دغه چې دی لفيف شو نو دا وشو کنه نو خا تا د نور اقسام ثابت نور اقسام دي معتبر نکلو او صرف فقط محموز اقسام دي معتبر کلو دا خو ترجیح بلا مرجح ده ترجیح بلا مرجح ده حشو لګی ده بس مولوي انور علي بس